د دې داسې مثال لکه زمونږ د ملک شاعران هم ډیر. اوس رحمان بابا هم یو شاعر تیر شوی دی او صوفی او بزرگ تیر شوی دی او نورم شاعران دي. لکه د رحمان بابا د شعر صفاتونه څه لکه وي داسې شعرونه خو مونږ هم جوړولی شو. چا ورته وی په آرام کې نه دا رحمان بابا غوندې اشعار مملا چرته شاعر جوړ کی. د د په زمانہ کې خوشحال خان او دولت خان دو شاعران هم د ټاپ شاعران شعرونه جوړ کړي دي موازنه وکړي. رحمان بابا آخر کې ورته ویلې خوشحال خان او دولت خان میں غلامان دي، زه رحمان په پښتو ژبه عالمگیر یم. تاسو دا پښتانه چې ځان ته وایي کنه پښتانه، نو غټ پښتون را پیدا کړي، غټ چې ډېر غټ. د رحمان بابا د کتاب یو دو ټکی ورته د پښتو کوم کده ترجمه وکړه نو په مخ می توکانی توکړي غټ. او بیا پښتانه دي مړه دا پښتانه دینه خو دمان خد، دینه خو کنجران خد، دا د راډ او دا د بایسکوپونو او دا د وی سی آرونو د ټلویزیون پیداوار چې مور ډرامې کتو تناسته یو درد زی په ولګي او کوټه تلاړ شي او بچی را پیدا شي. اخو هغه دم پښتون دا د بلیټ پیداوار دا پښتانه. او رحمان بابا کلام تا ګورا او دې کو سړډبو تا ګورا دې قوم خو پښتو جبو په شرمونو او شرمو حیران بیګا یعنی یو انسان ملي دلې دې چې بیګا راسمه په مزغو کې دړ مزغو چې وکور دی اورانش دا د ټاټکی مزدور داسي. نو عرض مې داو چې هغه وې د رحمان بابا شعرونو غوندې خو زوم جوړول شي. لکه زمونږ د انګریزي خوان چې کینی وي ما قرآن سټڈی کړی دی او ما ډېر کتابونه مذهبي سټڈی کړي دي او سټڈی ټکې دي. قرآن چې 15 کروڑ ځل سټڈی کې ستاغه پلار چې د قبر نروزي یو ټکی باندې به پوه نشي. قرآن په سټڈی چاله ورزي یا د اردو ترجمه لاندې کتو باندې چاته قرآن زده کی دا داسې آسان کتاب. مونږ سور لسکاله طالبګيري کړې ده، 14 کالم درسونه کړې دي. قسم په خدای کوسم په روپای کې انا پی کوي نه د مور را پیدا شي لسم دولسم ویلې وي ما د قرآن سټڈی کړی. ناغوی چې د رحمان بابا غوندې اشعار خزم جوړول شي او دې پسې جوړ کا چې سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان. دا الفاظ د ابو بکر صدیق پیغمبر اعلان کو چې جهاد له تیارې ده مال راوړي. ټول صحابه کور تلاړ چا سلورم ایسا چا درم ایسا چا سه ابو بکر چې کور تلاړو نو جاروی کور کې والا او ټول مال راوړو د پیغمبر مخه ته کې. صحابه نه تپوس کیږي تاسو مر مال راوړی تاسو مر ما جی سلورم ایسا ما درم. حضرت عمر تاسو مر راوړی جی ما نیم مال راوړی. د داخیالو کو چې نیم مال خو ابو بکر نه راوړی زب پیوچت. ابو بکر تاسو مر مال راوړی هغه ورته بی انت و امي زما مور او پلار دې پتا قربان شي یا رسول. چې ستاد خلینا د مال ټکه وته ما په کور کې جارو والا او ډکه مم کور کې نه د پرې خیر سم خدمت کې حاضر. چرته چې د سر قربانولو 24 غنټه تصور وی الته د مال ساتلو په کور کې څه تصور کې دی. یعنی زما د محبوب د خلینا به د مال ټکه وزي او زب سمال لا کور کې پرېدم. نو دا اشاره ده چې سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان. نا بزرگ ورته وی چې دې شعر پسې تاسو د شاعران راغون شوی دې پسې جوړ کړئ. ناغه ور پسې وی چې چرګي دی چرګان زمان ګرځي په ډیران زمان چرګي دی چرګان زمان. اوس سرونه در پوری دي او اکثر ګیرو والا می عقل بدر کی لګ ډېر کنه جی خپنه شي په خوا به چې ګیره پرې خوا باندې بزرگ سړی و. اوس چې په لار روانه او په سړک څورانه وشي چې وی ګوري ګیره به ایجاده څورانه کرشکی والا بے ځای در باندې رشکر اب در والا چې ورته داسې وګوري ګیره به
اوس ګیر والا داسې اوس ته خیال کوا کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان اینه سعد ابن ابی وقاص چې پملا او ټپولو پیغمبر په جنگ کې ولی جنگ کې لګیا دی بعضی سړی جنگ داسې کوي چې ځان بچ کوي او بل وهي سعد ابن ابی وقاص داسې جنگ کولو چې سینه په مرګ چولې و نو پیغمبر په جنگ کې ورننوتو او ورته وی چې ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اولا د پیغمبر مور او پلار د تا نه قربان شي نو سادم سه انسانو چې سردار کونین ورته وی چې زما مور او پلار د تا نه قربان هغه سات چې وفات شو نو پیغمبر ورغه او په مخ ورته لاس والو او صحابه ته ګوري او ورته وی چې اهتز له عرش الرحمن نن د سات په مرګ عرشم جاړي لګیا نو عزیزانو د بوازنه ته تاسو وګورئ چې کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما کجا دا الفاظ او کجا د شاعر چرګی دی چرګان زما الفاظ دا چرته برابر دي نو کجا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود کجا الفاظ د قران او کجا د شاعرانو د الفاظ تاسو خیال راغی نو عزیزانو بیا یو هغه انسان چې په زندګۍ کې چانه ټکه نه دی ویلې هغه داسې کلام پیش کړي چې په عرب دنیا کې لوی لوی ادیبان لوی لوی شعرا لوی لوی اهل لغت هغه عاجز او د قران د یو جمله پشان جمله نشي جوړ نو قران معجزه و د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و معجزه وای دیتا چې مقابل کې خصم عاجز شي او داغه جواب نشي کولی عاجز لکه ورځ څنګه چې رحمان بابا په مونږ په ملک یو انسان تیر شوی یو انسان تیر او داسې انسان تیر دی چې درینیم سوا کال وشو نن ندیرش کال مخکې ما لیدلې دی داسې انسان تیر دی چې تر اوسه پورې لازمه کې ورته غږم نه دی کړی خپل یو شعر کې وایي کنه چې تر قیامت به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په کار د درویشان څوک چې د درویشانو لار اختیار کی دا غلاش به تر قیامت پورې ژوندې ثابت پروت ما دو درې سلور بړي لیدلې دي سونه او شلګونه کاله وشو تر اوسه پورې لا ثابت په قبر کې پراته تا دا اورېدو خبرې درته نه کوم زه د لیدو در نو عزیزانو کلام پیش کړي او داغه کلام جواب نه عاجز نو په دا بزرگانو کې یو بزرگ مولانا روم تیر دی نن نه سوا کاله مخ مولانا روم د ډېر لوی علم خاوندو او په دې خپل کتاب کې اکثر حصہ د قران را نه ایسته او په حدیث کې چې بیا څومره معجزات د پیغمبر راغلي دي ا مولانا روم په خپل کلام کې راوځي یو معجزه ادم ابو جهل ولا راغه وا کنا نن د اسمان سنوي تازه خبر شته کتا سو خیالو کوي د مونږ په پاکستان کې اوم دا قسم آرامیان ډیر دي ملاحظه وای کنه قبر کې وسنګ چلی قبر کې دا سي بعد آرامیان د بالا معنی کې مشته دا چې پکې اوسه دا بالا معنی شریفه قبر کې وسنګ چلی او سر ته چوغره د خره نه زیات غټ سره دا بالا معنی خېلې پیجن د خروم رغټ سری قبر کې وسنګ چلی قبر کې مان دا سي همسارا سره یو کونټای مال قبر کې ودا چلی دا ګوري ور سره مې یو بل لفظم ورتاو نا ابو جهل راغه وا غنن اسمان سنوي تازه خبر شته حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې نن خډر مزیدار نه خبر وی چې څه په بیګاز اسمان ته تلو اسمان ته تلو وی بل دا خبره به د بل چا په مخ کې وکي پیغمبر ورته فرمایل چې کټوله دنیا را جمع کړي دغه مخ کې به ویم چې د بیګا اسمان ته ابو جهل په منډه لاړو ابو بکر صدیق ته وی جراشه کنن د یار خبره اوریدل نو په عقل به خطا شي ولی و نور کله به وی چې مال د اسمان خبر راځي او نن وی چې د بیګا په خپل اسمان ته تل ابو بکر صدیق ورته وی چې رښتیا وې زما یار ویلی دي
ویل پلات او منات می دی قسمی چې ستا یار وای چې زه بیګا اسمان ته تلم. ابو بکر صدیق ورته وای د خدای په ذات می دی قسمی که زما یار ویلی نو ټیکې ویلی. چاله چې شپه ورځ د اسمان خبرونه راځي کا بیګا په خپل اسمان ته تللی، دا څه د تعجب خبره. یو ټکی مې څه جمعې وړاندې درته کړو چې اسلام د عشق نامه ده. اسلام د څه نامه ده؟ د کافر د خولې نه اوري چې ستا یار وای چې زه بیګا اسمان ته تلم، او ورته وی په خدای مې دې قسمی که زما یار ویلی نو بالکل ټیک ویلی. د کافر د خولې نه. مونږ د امام بخاری او د امام مسلم او د امام ترمذی او د امام ابو داود او د امام طحاوی او د حافظ ابن حجر او د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او د امام مالک او د امام حنبل د خولې نه اوریدلی دي او پاغه پورې خنداګانې کوي. دا قوم بم خدای بخي دا دغه سي شرمېدلی. دا که شرمېدلی نه وای نو نن بنواز شریف د دوی وزیر اعظم څه شروع کړ. هر دریم منبر وزیر دی، هر دریم. لا نورو مالی لګیا، بجلی ګران کړه، غوړی ګران کړه، سوی ګیس ګران کړو. دوایانو پختنه د هیلث منسٹر نه وکا، د صحت وزیر ته وایا چې پغبر ګستر ګړون شي پټاپو کېنه چې لاس ته او سپ نظر نه درځي. پغبر ګړون شي لګ د هیلث تپوس خو موکا چې دا 500 روپو دوايي په 50 شو او سرکاري آرډر ورته شو چې هر کال نورم ګرانولې شي. اوس تپوسو کوي دا پښتانه تپوسو کوي چې د دې صوبې د هیلث منسٹر د کمی پټای دی دنه تپوسو سپیټال ته ورش د کروڑونو روپو دوايانه اسپیټال ترازی چې دا مفت په دې غریبانو ته هغه ټوله بار په دوايانو والاو خرڅيږي او ستا مریض له د سونو ولي کې چې بازار نه راوړه. دا سیده کنه ستا د هیلث وزیر چرته په ګرنیټو لګېدو. د هیلث وزیر خو جوړ دی لای چې د ورځې به 2 چکره په اسپیټال وهي چې اسه نه چې چرته غریب ته تکلیف نه په اسپیټال. پښتانه دی خدای د چرګو په مرز تباک. اوس به د پښتنو حال بیا وګورئ. دا د چواریانو جمعداري الیکشن که تاسو وایي چې مولیان دی خدای ته لاندې غر کی او پښتانه دی په باندې غر کی. کدا مولیان وای د دې رزیلو جنازې به کوله، د دې حرامیانو نکاحونه به تر اول د زما خدای بیخ بنیاد او بصیره پسې د نورو لا په قبر ودریږو چې دعا وکړي خدای پاک او بخي او ته والا جنت خدای دې قرآن کی په قبر د دې خنزیر د بچی بیړی دی خدای غار. دا ملک دی، د ملک ته د وزیرانو ډیر ضرورت دی. یو سړی وایي زه بیمارم غوړی مال خنه دي ارزان بشي. رفان یو د دومره ډبې دی 15 روپۍ قیمت دی. 15 درې څلور میاشتې وشوې زه خپله غوړ نه خورم، غوښه مخه نه خورم. دومره عرفان ډبې په 15 روپۍ. کني بار چوزې دی فضل سراب دی که څه دی په سراف ورته وایم تپوس دی وکړي دومره. نو عزیزانو بیا په یو وزیر لکونه روپۍ د میاشتې خرچ، لکونه. دا ټول ملک یو بادشاہ چلولی شي کني یو ورشي په عرب ملکونو کې وګورئ نه کچاره شته، نه تانه شته، نه اف ای آر شته، نه های کورټ شته، نه سپریم کورټ شته، نه وزیران شته. یو امیر ا د تانیدار کارم کوي، ا د های کورټ کارم کوي، ا د سپریم کورټ کارم کوي. یو امیر غلی ونیو بس پایان بوزي امیر ته پیش کی 2 کسه په گویو کې او د لاسته غوس خلاص. دلته صاحب وزیران دي چې منبران دي چې اډوایزران دي چې مشیران دي چې داغي بنگلی دي داغي خرچونه دي. 1 کروڑ 15 لک روپۍ د میاشتې د صوبه سرت خرچ دي. دغه خانان مانان به بیا راشي در بابان او خانان او نوابان تاسو له بوجره تراشي زما غریب ورونه تاسو خان سوق ارباب سے برابر تور میګ دې مات شټول اورس په دې سور نور گاډي ته ولاړ. خدای دې هلاک کچې هلاک شي. درې کړه سچ ورته ټوکرای کې سي درکړی تاسو
دا اوس چې دا څومره وزیران جوړ دي په ایمان یې وایي چېرته هلکې درته چپړاسي برتي کړی ته خو ورشه چې دا سړي له ما ووټ ورکړی دی او زما زوی دی هغه BA پاس ما له راشي چې BA کړی دی د سپایتوب درکې نه لګي سپایانو له لیسټ ورکړی دی د سپایي برتۍ دپاره چې د وزیر MNA MPA نه بغیر به د بل چا سړی نه برتي کوي لیسټ یې ورکړي نو هغه زمانہ رااله چې MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری دا کالجونه چې پوای دا به بنډای تورای خرڅه دا به ټانګي چلے دا به پردای بورای اوچتای تاسو خیال لرئ نو مال سره راځي زه نه منبر مو نه شمر مو نه یزیدی څوک منبران دی او شمران دی او یزیدیان دی پاغي پسې ګرځي ما نه ما پوي کړی ای که زما आवाज چانی اوریدلې په کیسټو کې په لکونو اوریدلی چې سرمایه‌دارانه نظام په پاکستان کې وی او سرمایه‌دار په پاکستان کې ختم شوی نه او پاکستان د خیر ورځې سا واغستا کومړم راشي په قدم می غلو او سو پورې تاسو د سرمایه‌دارو چاپلوسی نه پریخي سرمایه‌دارو ته نیلی چیری کې دلم نه پریخي ترغه په تاسو خورز نه ګوري ګورا قران کې راځي ابراهیم علیه السلام چې پیدا شو نو فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي نورې چې څو وخت کې ولید نو دوی چې دا زما خدای دی فلما فلا ارکل چې انور پریوتو نو ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې دا خدای نه دی ځکه چې کوم شی چې غروب کوي او پریوزي نو هغه خدای نه د خدای تعریف دا دی چې هغه به په اعتبار د قدم سره په یو حال سپوږمۍ ولیدا دا خدای دی سپوږمۍ چې پریوته قال لا احب الافلین دام خدای نه دی کوم شی چې پریوزي هغه خدای نه تاسو خیال راغلی اوس ابراهیم علیہ السلام د خدای یو عظیم انسانو لیکن دا فیصله چې کوله د څو وخت کې د نور او د سپوږمۍ وغیرہ متعلق دا په عقل کوله نو عرض می داو چې د عقل فیصلو کې کله احتمال د تیروتو همي نو د دې وجنه ضرورت دا پېښه چې د انسان ته آسمانی خبر پکار دی چار کلمه انسان آباد کړو د ځمکې د پاسه او آدم علیہ السلام میں خپل خلیفہ مقرر کر او بیا با اولاد آدم تر قیامت پورے دے ازمکے دا پاس آباد بیا میں دا اولاد دا پارا جنت او جہنم پیدا کر نزخو زما پا تعریفونو کے یو تعریف دا منصف ہم دے کہ رحیم او کریم دے نو منصف ہم دے دے انصاف تقاضا بداوی چې تازه خبر کړي نه ما جهنم ته بوزي دا به انصاف تقاضا ای د انصاف تقاضا خو بدای چې تما خبر کې چې په دې لار کې جهنم ده او په دې لار کې جنت ده او زه د جنت لار پرېدم او د جهنم لار اختیار کم او هغه نه بعد ما ته جهنم ته بوزي نو دا فیصله عین د انصاف مطابق او چې تازه خبر کړي نه ما ته دی ویلی نه او هغه نه بعد زه غلط کارو کوم او ته ما جهنم ته بوزي نو دا به د انصاف تقاضا نه نو الله ضرورت د وحی سره سره یو بل مهرباني وکړه وحی عمره ولېګله او د وحی سره سره په هر قوم کې د هغه قوم نه پیغمبر پیدا کړ بیا په بنی نوع انسان کې پیدا کړ کینی داسیم کولې شو چې پیریانو کې را لګلې تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې ده داسیم کې ده شو چې ملائکو کې کړي وي تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې ده داسیم کولې شو چې اسمان نه درته غیبی आवाजونه کې ده نه پیغمبران راولېګل او ستا په جنس کې راولېګل په بنی نوع انسان کې راولېګل او بیا داسې راولېګل چې بے استاد او بے سکول او بے کالج او بے یونیورسٹی انپڑھ راولېګل او بیا هغه انپڑھ با داسې کلام وی چې انسان به دغه کلام د جواب نه عاجز و انسان به جواب نشو کولای مثلا
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پدرش په تکاله کې اهل مکه او نلید چې د چرته کوم استاد تا ورغلی او یو ټکه سبق دی ویلی په دې نه اهل مکه گوادي او نه په اهل مدینه گوادي چې د چاته تللی او د استاد نه یو ټکه سبق ویلی او پیشکای څه قوم ته پیشکای قوم ته د قران کریم غوندي یو عظیم کلام پیشکای اوس اهل مکه سره یا عرب دنیا سره بل څه جواب نشتا د دې کلام جواب نشي کوله وای دا جادو دی دا سړی جادوګر دی قران دا غي جواب کوي چې کدا جادو دی نو تاسو کې هم لوی جادوګران شته کړ تاسو خپل جادوګر ټول راجمع کوي او دا دې چې کوم کلام پیش کوي د دې غوندي یو صورت جوړ کوي یو دوی صاحب د خپل قومي سیملی راو غوښتا مشوره وکړه چې شاعران دیو جادوگر دیو مشران دی الکه د دې کلام جواب وکړي د دې قران دا پیغمبر یتیم یسیر چې په مونږ کې لوی شوی دی د چې کوم کلام پیش کوي د دې جواب وکړي ور سوال کیږي چې د کوم صورت په شان صورت جوړ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې داسې جوړ کړي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود داسې جوړ اشاعرانی څه وایي اشاعرانی وایي د دې جواب والنساء ذات الفروج وزن جوړ قران وایي چې زما دې قسم وی په اسمانونو چې خاوند د برجونو دی دی وی والنساء ذات الفروج زما دې قسمی په خزو باندې چې خاوندان د اندام مخصوصه دي دا د قران جواب